الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. زما عزتمندو، ما ستاسو په مخ کې د نبي علیه الصلاة والسلام یو حدیث مبارک پیش کو. د ابو هریره رضی الله عنه نه دا روایت نقل لے. ابو هریره رضی الله عنه فرمائی، نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائی: ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم. بیشک الله نګوري تاسو جسمونو ته او نه تاسو شکلونو ته، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. لیکن الله ګوري تاسو زړونو ته او تاسو عملونو ته. مطلب د دې حدیث دا دی چې عبادت هغه خالص د الله د رضا لپاره کول پکار دي. مثلا یو سړی په مانځه باندې ولاړ مونږ دې د الله لپاره په ظاهر باندې کوي، خو زړه چې دی هغه غافل دی د دې مانځه نه علاوه په بل ځای کې دی، نو دا زړه د غافله کېدل دا چې دی په دې باندې الله رب العزت دله د دې مونځ پوره ثواب نه ورکوي. ذمه د ساقطېږي چې د فرض ادا کړو، او الله رب العزت چې په دې مانځه باندې کوم پوره ثواب ورکوي هغه پوره ثواب دله نه ورکوي. نو په عبادت کې چې توجه هغه خالص الله رب العزت ته کول پکار دي، د الله نه علاوه بل شي ته توجه کولو نه دي پکار. نو ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم. شکلونو ته او جسمونو ته نه ګوري، شکل هر څنګه چې وي، که تور دی که سپین دی، او نه چې دی جسمونو ته جسم که غټ وي او کړوکی وي، ولکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. لیکن ستاسو زړونو ته او ستاسو عملونو ته ګوري چې ستاسو عملونه هغه خالص د الله د رضا لپاره دي او که نه دي. زړونه چې دی هغه په عبادت کې مشغوله دي او که نه دي. څنګه چې حق د عبادت دی هغه شانتې هغه عبادت ادا کوئ او که نه ادا کوئ. د دې حدیث مطلب دا دی. بعض خلق چې دی دا غلطي کوي چې یره ظاهري اعمال چې دی هغه پوره دي، ظاهري اعمال به کوو بس دا د کامیابۍ لپاره چې دی دغه یو شی پوره دی، او د زړه د اصلاح چې دی دا نه کوي، د دې فکر سره نشته دی. د باطن اصلاح نه کوي، د باطن د مرضونو چې کوم علاج دی په هغې ځان نه پوه کوي. څنګه چې د ظاهري اعمالو لپاره طریقه پیژندل ضروري دي، دغه شانتې د زړه او د باطن د مرضونو د علاج لپاره طریقه پیژندل دا هم ضروري دي. لکه د زړه مرضونه چې دي هغه کې یو ریا ده، حسد دی، بغض دی، کینه ده، دا مرضونه دي د زړه. د دې زړه چې دی اصلاح چې څو نه وشي، نو د ظاهري اعمالو اصلاح چې دی هغه نه کېږي. ظاهري اعمال دا ذریعه ده د باطني اعمالو د درسته کېدو د درستوالي لپاره. څو چې باطني اعمال صحیح شي نه، نو هغې پورې چې دی ظاهري اعمال هغه نه صحیح کېږي. چې کله د زړه صحیح شو، نو هله به چې دی باطني ظاهري اعمال هغه صحیح کېږي. حدیث پاک کې راځي، د نعمان بن بشیر رضی الله عنه روایت دی، دی وایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په دې بدن کې یو ټوکړه ده د غوښې، چې کله دا ټوکړه د غوښې چې دی هغه صحیح شي، نو ټول بدن بیا صحیح کېږي. چې کله دا ټوکړه چې دی هغه خراب شي، برباد شي، نو بیا دا ټول بدن چې دی هغه بربادېږي. نو نبي علیه الصلاة والسلام بیا په اخر کې وایي: الا وهي القلب، چې هغه ټوکړه د غوښې چې دی هغه زړه دی. چې کله زړه صحیح شو او درست شو، نو نور اعمالونه او ظاهري اعمال چې دی هغه به صحیح کېږي. نو موږ له پکار دي چې موږ د خپل د زړه چې کوم مرضونه دي هغه وپېژنو، او د هغې د لرې کولو علاج چې دی د هغې د پېژندو کوشش وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.